العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب حسن اسلام المرء. باب د بیان د حسن د اسلام د سړي کی د سړي اسلام خیسته کیږي د بنده د اسلام په خواهش کی دعوه د باب صدا او غرض د امام بخاری دی دعوه کی سره او مناسبت مخکې باب سره سره او د بنده په اسلام کې حسن څنګه راځي تشریح د باب. اوله خبره دعوه د باب بیان د تقسیم د اسلام کوي په اعتبار د حسن او غیر حسن سره او اثبات د حسن کوي په اسلام کې او حسن په اسلام کې راځي په اعتبار د اعمال سره. غرض رد په مرجع او متکلمین چې کوم خلق اعمال جز د ایمان نه ګڼي او ایمان مرکب نه ګڼي نو دی وایي وګورئ په اسلام کې حسن راځي. بعضې سړي اسلام کې حسنی دی، بعضې سړي اسلام کې حسن دی. چا اسلام کې حسنی، چا اسلام کې چې ډېر اعمال دا حسن په اسلام کې دا په اعتبار د اعمال سره راځي. نو اعمال داخل دي په اسلام کې او اسلام مرکب دی نو ایمان هم مرکب شي. متکلمین جواب کولی شي جګړه په ایمان کې ده او تا ترکیب د اسلام ثابت د ده په نزد دین، اسلام، هدایت او ایمان ټول الفاظ مترادف دي. دویم حسن د اسلام ثابتای او حسن کې زیادت او نقصان راځي. د بعضې سړي حسن کمی، د بعضې حسن زیات. نو په حسن کې زیادت او کمی راځي، په اسلام کې هم زیادت او کمی راځي. نو په ایمان کې هم زیادت او کمی راځي ځکه اسلام مرادف دی د ایمان سره. نو زیادت او نقصان د ایمان ثابتای دی دعوی سره. مناسبت مخکې باب سره سره مخکې باب کې ویل شوي چې الصلاة من الایمان، منځ د ایمان حصه ده. دلته حسن د اسلام ثابتای چې د مانځه په وجه د بنده په اسلام کې حسن راځي. د بنده په اسلام کې حسن په څه راځي؟ په مانځه. تاسو په خبره پوه شئ؟ گویا کې مخکې د سبب بیان او اوس د حکم بیان دی. د حسن سبب څه دی؟ عمل، او په عمل کې اعلی عمل صلات دی. دغه مخکې باب سره مناسبت دا دی. مخکې باب کې اسلام تقسیم شوی په اعتبار د یسر او عسر سره او اوس اسلام تقسیموي په اعتبار د حسن او غیر حسن سره. دویم دا هغه مخکې باب کې ویل شوي چې بابون الدین یسرون او دا یسر د اسلام یو ښکلا ده، یو حسن دی. باب حسن اسلام المرء کې دا بیانوي چې دین کې یسر و، هغه یسر د اسلام ښکلا د نورو دینونو کې یسر نه و. دریم شرح د باب د په بیان د حسن د اسلام د بنده کی د بنده د اسلام ښکلا. اسلام کې ښکلا په څه راځي؟ دې کې درې قوله دي. یو قول دا دی حسن د اسلام دا دی چې ظاهر او باطن کې سړی مسلمان داسې نه لکه د منافقینو چې په خولې د ایمان اظهار کوي او په زړه کې نه. دا د علامه عینی رایه ده.
دویم حسن د اسلام هغه د چې په حدیث د جبرئیل کې کم احسان ذکر شوی ان تعبد الله کانک تراه. د اسلام حسن دار چې د خدای عبادت بنده د سکی لکه خدای چې ویني، فإن لم تکن ترى فإنه یراک. دا د اسلام حسن دی. دریم قول دا د علامه قسطلانی رحمه الله چې د اسلام حسن سره د اسلام حسن دار چې د اسلام د شکوک او د شبهات نه بچ. یقینی عقیده دی چې اسلام دا کامیابی او د نجات دین دی. اسلام کې حسن یا راضی په اخلاص سره او یا راضی په احسان سره او یا راضی په دفع د شکوک او شبهات سره. دا درې واړه اقوال دي. په دې وس یو دو دلیل پیش کړي. یو په باب کې روایت ذکر کې آئی ته تعلیق وای معلق. قال مالک اخبرني زید بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې ابو سعید خدری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دی یقول چې نبی علیہ السلام پر یو خبره ته خیال کوی. امام بخاری چې باب کې کم روایت ذکر کیو خو سند سره حدیث ذکر کی حدیث مرفوع هغه کې څه خبره نشته. په دې باب کې چې کم ذکر کې دي ته تعلیقات وای معلق روایات. تعلیقات د بخاری مقبول دي کنه دي مقبول. بعض عالمان وای اتفاق سره د امام بخاری تعلیقات قبول دي. بعضی وی تعلیقات نه دي قبول. بعضی وی چې کم تعلیقات په صيغه د جزم سره ذکر کړي هغه قبول دي او کم چې په صيغه د جزم سره نه ذکر کړي هغه نه دي قبول. دای په صيغه د جزم سره ذکر کړي دي. ها قال مالک اخبرني زید بن ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعید اخبره انه ان پکې نشته. ګورئ ټول د جزم صيغه دي. د کم تعلیقات چې جزم صيغه سره ذکر کیا په اتفاق سره قبول دي او چې جزم صيغه نه نو هغه قبول نه. الله کا تاسو په خبره پوي سي کې پوي او دا خو تعلیق ذکر کړی دی په بخاری شریف بل ځای کې موصولا نه دی ذکر کړی، دلته موصولا ذکر کړی. اکثر تعلیقات ذکر کی باب کې بل ځای کې باسند ذکر کی سند سره ذکر. خدا روایت بل ځای کې مسندن نه دی ذکر کړی مرفوعا. لیکن دا امام نسائی امام دارقطنی دا موصولن ذکر کړی دی صحیح سند سره. ابن حزم په دې جرح کړی دا په دې تاریخ او دای ضعیف ګرځوړی دی. لیکن د ابن حزم جرح د امام بخاری د توثیق په مقابله کې قبول نه ده. ځکه امام بخاری لکه څنګه چې د حدیث امام د شان جرح او د تعدیل امام دیو جنا د امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې مونږ په سند کې کلام نکړو چې دا راوی ثقه دی او دا ضعیف دی او دا ټول ثقات. لکه بخاری امام بخاری د جرح او تعدیل د چې روایت کړی دا توثیق دی. د دې شارحین ډېر تذکری کړی دي. دا راویانو باندې کتابونه ډک کړي دي. دا داسې ده. په بخاری شریف کې د دې ذکر کول ضروری نه دي. ولې؟ ځکه دا توثیق چې امام بخاری ذکر کړی دی. نورو کتابونو کې بیا پکار ده. په بخاری شریف کې دې ته بالکل التفات نه دی پکار. هلکه تاسو قاعده باندې پوه شئ. بخاری شریف کې په روات باندې بحث نه کوي ځکه دا اتفاق سره ثقه روات دي نو خبره پکې پاتې نشي. مونږ به څه وایو چې ثقه نو صدوق نو تاسو په پوه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اسلم العبد فحسن اسلامه. چې بنده کله اسلام راوړي او په حسن اسلام خپل کې شي اسلام دادا پس خپل شي درې توجیهات مې ته وکړو. یو توجیه مې ته دا وکړه چې ظاهر او باطن دواړه یو شي او دویمه توجیه مې ته دا وکړه چې احسان درجې ته ورسي
او درېمه توجیه مې دا وکړه چې شکوک او شبهات نه بچ کی یکفر الله عنه الله بلری کی ددنا کل سیئه کان زلفها هر گناہ کان زلفها معنا کان قدمها چې د مخ کړي یا کان قاربها هر گناہ ته چې د نږدې شوی یو مخ کې کړي هغه ټول به تمام شي وکانه بعد ذلك القصاص او د دین رسته په بدلی یلکه په پوینه شي چې د مسلمان چې حالت د کفر کې چې سکړي او ټول ورته معاف او رسته په بیا بدلی بدله به څنګه ای بدلی کیفیت ذکر کړي الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف نیکی بلس چند بدلی تر وسو چند پوری والسیئه بمثلها او بدیبا گناہ با بدلا په مثلی الا يتجاوز الله عنها مگر که خدای تجاوز کی دنا دا بدی ورته وبخي الکه د نیکه او د بدی په من کې درې فرق دي مسلمان ته یو خدای دې چې د نیکه اراده وکي نو نیکی ته په اراده م لیکل کیږي بدی په اراده نه لیکل دے مدار چې بدیو کې یو بدی لیکل کیږي او نیکی چې کې کم سے کم لس بدلی دلته لیکل کیږي او زیات نه زیات ته حد نشته دا دو فرق دریم فرق دا دی چې نیکی د وکړه ته محفوظه ده د بدله به خامخا ته ملایي او بدی د چوکړه نو داغه بدله خو یو په یو ده او کې دې شي بالکل درته خدای ماف کی بدله بالکل واره نیکی کې دا نشي کېدی چې کېدی شي چې خدای بدله درنه کی او په بدای کې دا کېدی شي دا ویل شي چې کېدی شي خدای بدله درنه کی معاف کی الا يتجاوز الله عن هذا معنا الکه په پای نشي پېچې به دې کوم د الله سنا تر و سو پورې اخري حد و سو دي چې به وینې کوي و سو ملاويږي کډې رشتہ بعضي وي اخري حد و سو ده او بعضی وینا نورم شتا قرآن کې خدای وی ویضاعف لمن یشاء خدای زیاتی چاہتے چې خوخه چې څومره زیاتی مقدار نه ذکر کړی د خدای خو ایو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یوې حسنې بدله خدای په شل کم ورکولی شي 1100 حسنه دولک په شل لکا بدلی خدای ورکړي د 2 لکو بدلم راغلی د 1000 بدلم راغلی د 1000 تاسو په خبره باندې پوښتنه بیا به اعتراض وارد شي چې دې کې خدانا دغه تعارض راغی دی یو کې وسوا لس او شلکا 2 لکا 1000 بدلی جواب دادې چې دا په اعتبار د کیفیت د عمل سره ده د چا عمل کې اخلاص څومره نو د اخلاص په اعتبار سره به بدلی زیاتی او ډېر بدلی چې چاله دي چې چا کې ډېر اخلاص تاسو په خبره پوه شئ یو مساله ده حدیث کې خراغلا یو کفر چې څوک اسلام راوړي او په حسنه اسلام او اسلام خکی یو کفر الله عنه کل سیئه کان زلفها خدای چې هغه ګناهونه معاف کوي چې د وړاندې کړی دي چې کوم ګناهونه کړی دي هغه تمام دلته تکفیر د سیئاتو دا مقید شه د حسن اسلام پورې چې تش په اسلام باندې تکفیر د سیئاتو نه راځي بلکې په حسن اسلام راځي چې د اسلام نه وروسته سړی په اسلام کې حسن پیدا کړي نو بیا به تکفیر راځي او حال دا دی چې قران کریم کې وایي په نفس اسلام سره تکفیر راځي خدای وایي و ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و ان يعودوا فقد مزت سنت الاولين و ان ينتهوا کدی د کفر نه منع شو يغفر لهم ما قد سلف وړاندې چې سکري ټول ورته معاف شو او انتها د کفر نه اسلام دی قرآن کې خو خدای وایي چې په نفس اسلام راوړو سره څه چلو شي تکفیر د سیئات وشو او دلته سوي
حسن سره اسلام په حسن سره تکبیر د سیئات. تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نشئ. دیو جنا ائمه اختلاف کړی دی. ائمه ثلاثه وایي اسلام سره تکبیر د سیئات راځي چې کم په حالت د کفر کې شوي د ټولو سیئاتو. او امام احمد ابن حنبل وایي تکبیر د سیئاتو ال راځي چې کله حسن په اسلام کې راشي، حسنه اسلام، او که سړی کافر شي، کافری مسلمان شي، نو دته تکبیر د سیئاتو نه کېږي. که کافر و مسلمان شو او هغه ګناهونه بیا کول، نو د هغې مخکې تپوس به تم کېږي او د اوس تپوس به تم کېږي. دا د حدیث د ابن مسعود نه معلومیږي. ابن مسعود یو روایت هم تاسو چې په کفر کې ګناهونه کړي دي، په اسلام سره ورته معاف شو. خو حسن د اسلام دا دی چې دوباره دا ونه کړي، او که دوباره وکړو نو چې هغه کفر کې کړي هغې تپوس به تم کېږي. هلکه تاسو پې پوه شئ. تاسو به جواب وکئ چې تپوس په معنا د جزا سره نه دی، تپوس په معنا د تبکید سره دی. څه سره دی؟ تبکید. چې کافر او مسلمان چې ټول ګناهونه ورته معاف شي، خو چې بیا مغه ګناهونه کوي نو نیسی به په دغه ګناه چې په حالت د اسلام کې کړی، د حالت د کفر کې خو معاف شوی ده، البته تبکید به پې کوي که نه، زورنه به ورکوي، یادوي به ورته وګوره دروغ دی هلته م ویلې اوس یې بیا م وایي. تبکید دپاره به تپوس کېږي، مطلب دا جزا دپاره نه کېږي چې جزا ورکړي، ځکه چې یو شی معاف شي نو بیا خو جزا نشته که. دا د ائمه ثلاثه او د جمهور عالمانو رایه ده. امام احمد ابن حنبل وینا تکبیر موقوف دی د حسن پورې، که بیا یې وکړه نو بیا به ورته نه معاف کېږي، د کفر هغه ګناه به بیا اعاده کېږي. امنګ وینا حدیث کې دي الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام نړۍ هغه ګناهونه چې د اسلام نه کم وړاندې دي، د اسلام نه مخکې چې چا کړي دي څه کړي دي هغه ټول ورته معاف، او حقوق العباد هم ورته معاف کېږي که نه. په دې کې بیا روایات مختلف دي، او بعضې وایي کفر او شرک ورته معاف کېږي، ځکه اسلام معنا توبه عن الکفر و شرک، معاصي نه معاف کېږي. او د جمهور رایه دا ده نه چې کفر او شرک معاف شو نو معاصي ورته په طریقې اولاد سره په ضمن کې معاف شي. د کفر او شرک نه توبه ده، د معاصیو نه توبه ده. تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نشئ؟ پوه شئ. حدیث کې به درته راشي الاسلام یهدم ما کان قبله والحج یهدم ما کان قبله والهجرة تهدم ما کان قبلها. هجرت نه چې وړاندې څه دي هغه په هجرت حج سره هم ګناهونه معاف. وفي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، چې کله ښایسته کي یو ستاسو اسلام ده، اخلاص په اسلام کې پیدا کی، او عدم العود کی معاصی د کفر ته، په حالت د کفر کې چې کوم معاصی کړي هغې ته عود ونه کړي، دې ته حسن د اسلام وایي. فکل حسنة یعملها، هر نیکی چې دی کوي تکتب له بعشر امثالها، لیکل کېږي به درته په 10 چنده د دې نیکۍ الی 700 ضعف، تر 200 چنده پورې. وکل سیئة یعملها، هر ګناه چې دی کوي تکتب له بمثلها، لیکل کېږي به درته بمثلها، په مثل د دې ګناه. هلکه پې پوه شئ، په مثل د یو په یو به لیکل کېږي، او چې نیکیو کې نو د 10 نه تر 200 پورې به لیکل کېږي. او تبلیغیان وایي تر 49 کروڑ یو نیکي په څو ده؟ یو کم 50 کروڑ. هم دا صحیح خبره ده. ګورئ دا یو د ابو داود روایت ده، یو د ابن ماجه روایت. ابو داود روایت کې 200 راغلي، 200 چنده. او چې سړی په خپله د الله لاره کې لاړ شي او 1 روپۍ خرڅ کړي نو بیا 2,000 راغلي، 1,00,000 راغلي. نو 200 ته چې په 2,000 کې چې ضرب ورکړي نو څو ته جوړېږي؟ یو کم 50 کروڑه ته جوړېږي. روپۍ هم ولګوي او خپله لاړ هم شي
یو بسو شو 49 کروڑ او دا امامان قمقل حمامان دا حمامان قمقل بدی اجتماع تبلیغان ځان سره بوزي هوای کرای دې منګه ورکو مختجان ورته وای کنه او دا امام ور سره رواني وای زدا 3000 روپۍ دي کسو دی وای دې به ورکی اب بیا درې ورځې دا امام صاحب د تبلیغان د عوام سره تړلې هغه چې سکه نه دا خدای خپل روپۍ ورکی چې نشته در سره مزه کوي سفر څونه دی خپل در سره نشته مزه او کوي نه زمان ته وای چکر لبلار شي چکر به وشي نو نیت خراب کی الکه نیت د چکر مکو نیت صحیح کا او پیسې را پیدا کړل سن یو روپۍ به په یو کم 50 کروڑ څومره خبره دا ثواب هم تبلیغ لري زمونږ یو مرګره د ډېر خسړې وس نشته هغه تل ما د ټلیفونو کې څنګه چللې هغه زه ډېر لري دی او غاډي نشته او ډېر تنګ یم چې در تختې دم خو بس زه ډېر لري دی لاره لري دا وای دې سره تړلې ما کنه چې عوام سره الله چې خدا عوام پورې به تړلې غاډي کې وای پاسې مونږ ته خوب راځي چې ویښ شي خبره کیږي سحر مانځل چې مونږ ډډه واچو وای چې پاسې کینې خبره کیږي الته به بیان کیږي هغه نه دوی په خپل راغون شي چې خبره کیږي وای 10 بیگ مول راوسته تاسو په هغه تبلیغان خو دې خلک دې خو دې خما قلم دې بیا دې چامنی چلتا دا مولا چې ورته وخت نه لګول خو د اجنبي ښکاری او هغه وای د کم مولا خبره مانی چې کم ور سره وخت لګیدلې وای دا د سیدل کمانځ کې چې سړې پته درکې او چې وخت نه لګیدلې د تبلیغان اصلاح کې وای دا د سیدل کې د مانځنه بهر سړې پته مانځ کې درکې دا خو د مانځنه بهر دی مثالونو کې هډر حرامیان دي مثالونه ډېر خبر دي الته زمونږ طالبانو یو وخت کې ناغه یو طالب ترجمه نه بند کړی امام جمعات کې ترجمه وکړ ورته ویلو چې دا قرآن د سیده دا د غټه غوخه په شان دی او زمونږ دا تعلیم چې کوم دی دا د نری غوخه په شان دی نری غوخه هر چاته خدا او غټه غوخه بعض خلکو له خدا او بعض له نه تاسو خبره پوهیږئ دا مثالونه ورکړي کنه او بل زمنګ د شیرو جنگي کې زمنګ یو طالب کیسه کوله او زمنګ جماعت کې دسي شی جوړ شوی او دسي تبلیغ نصاب به خو څوک ورسره لګي دلی واسي مزرا ورسره ته مو تبلیغانو پر امانډک چخدم به خو باسا ستاسو قرآن د یو پیغمبر کتاب دی او د یو لک سلیری زره پیغمبرانو کتاب ستاسو کې په قرآن د یو پیغمبر کتاب دی او زمون کتاب مقابله وکړه تا خو نه پوهې دي قمقل پوهې به که خپکیږي او که خوشحاليږي موږ د پکار دي موږ تاسو له چې پوهیو به اوس موږ وخت نه دی لګولې مړه نه پوهیږي نه به پوهیو خیر نه غونتی بیانوي خپه دي ما یو وخت کې خپه ټول خوشاله ایسه ورکړه ډېر منډه را منډه وکړې ډېر دغه وکړه خو څه د لاس نه کی او شل کاله مخکې متقدمین و زمونږ جماعت کې اوس مخه په کم درې دي او یو نیم په وخت نه دی لګولې هغه مر سره مشوره کې کینه خو پکې نه دی حساب صحیح ده چې وخت نه لګولې خو پکې نه دی حساب تاسو په خبره پیسې کې په پای نه شي مونږ سره دلته د مفتی عبدالعزیز صاحب زمونږ سره چې دی د ورونو ډېر تیز تبلیغیانو دلته کورو ما سره ډېر سفرانو سحر کې مانځنه به پاسې د سحر مانځنه رسته تیز بیان کو تیز غږی وو ما راوړم ما سحر نه رسته باندې یو ورځ ما ته وخی کوم ورځ دستاسه هغه ورځ باندې بازار سبقېږي خو هر ورځ باندې بیا ته مونږ جمعه جوړاو دا خاورې پرته بس سات چې زمانځنه وتم خاور بډایره ولاړ دی تبلیغان ځل لکه نوري دي وای الله بڑای بیان او الله د بڑای نه موږ څوک نشي مانه کوي ما ورته چې ما ورته आवाज ورکړم چې بډایران باندې ودرېږي او د الله بڑای بیان او ډېر مزه کوي تاسو په وای چې دې به خبر چې دوی اس پروا نه کوي بډایران ودرېږي ځاغه نه يم چې خبر شه دې ته چې نرم شي نو بیا نرميږي صحیح ده د موږ بسار مانځان رسته حدیث ویل نو
آیا ویلیو چرا دے خوتے بس اوس پنا گرمه کې خو یې سمتی جوړ نه کی مطلب پوه شئ یعنی لوهار چې اوس پنا گرمه کې خوراک دغه کیته چې جوړ کی کړه دی وای دا خلک خ ګرم کې خو یې سمتی جوړ نه کی معنا دا ورته نه وای چې وخت ولګوي جوړېدل دې ته وای چې اخره کې ورته وای چې وخت ول تاسو په خدای یقین کوئ چې اوس سره داسې محبت دی چې ډېر زیات آیو چې دلوري کور دی جمعې مانځله دلته راځي ډېر مینه محبت دی کنه پیسې چې دا خو د تبلیغیانو خلاف نه دی دا خو زمونږ د خوست هغوی دا سوچ چې دا خو د تبلیغیانو خلاف او زه خو د تبلیغیانو خلاف نه وم د قمقلو خلاف وم د قمقلو صحیح ده تبلیغیانو خلاف ورزي به بالکل نه کوئ هر څه وایي خو ګورئ چې داسې جومات کې به امامتي نه کوئ چې په شورا کې تبلیغیان کمیټې کې تبلیغیان ته زمونږ د جماعت د کمیټې والل ته تبلیغي او کار خوده وای دی بزان سره کمیټه کې مننه نه دا به پکې نه و ډېر ښه سړی دی بس مل ښه سړی دی ما سره ورانیږي ما د زم ښه سړی مو هغه هم ښه سړی دی موږ ښه سړي سره ورانیږو دا به پکې نه وي تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ نو بیا دې په سر کښېني دا ډېر خمقل دي تاسې بیا ورته ستا ملاتوب ورته د دو پیسو هم نه ښکارېږي دا د دین کار نه کوي د دین کار تبلیغانو دا خبره چې 49 کروڑ دا ډیره بهترینه خبره ده د دوه حدیثونو مجموعه ده او صحیح ده او منګه وای خدای د دینم زیات ورکړي ان شاء الله خدای سره خو څه کمی نشته خدا دې پورې مې دا خبرو کې چې ملایان زینو سدي کوي پیسې دې خپل لګي چې خپل نه نو چا پورې دي ځان نه تړي چې چا پورې و تړل شي نو بیا به خپای استای نو تتللې کړل کې چا سره ها مليان ورته ذکر تتللې چا سره چې لاړې و دې غوډه دې کزان نو بس مختجان سره بنځ نه بلده کسانو سره یا مليانو طالبانو سره بیا خوشاله بابن احب الدین الى الله عز وجل ادومه باب دې دا باب دې په دې کې دا خبره بیانېږي چې محبوب دین الله تا ادومه هغه دین دې چې کوم همیشه عز وجل عز دیر معزز دے غالب دے وجل او لوی دے دعوی دا باب صدا تقسیم دا دن کئی پہ اعتبار دا احبیت او غیر احبیت سرا دن کے بعض خبر خدا تا احبی دی دیری محبوبی دی و بعض لگی محبوبی دی او احبیت په دین کې دا راځي په کثرت د اعمال سره نو احب الدین محبوب دین خدای ته ادوم دی نه محبوب دین کم دی چې اعمال پکې ډېری نو اعمال د دین حصہ شو نو دین مرکب شو هر مرکب یزید و ینقص بل ایمان یزید و ینقص نو رد راغله په مرجع او متکلمینو مناسبت مخ کے باب سره سره مخ کے باب کے بیان دا حسن دا اسلام دا بندو دا بنده اسلام کے حسن دا پس سره راځي دا دې بیانو اوس دا بیانای چې دا حسن په اسلام کې په دوام سره راځي اعمالو کې دوام کوو په اسلام کې به حسن راشي دوام همیشواله التزام الفعل على نفسه دي الدوام ہوئی شرح دا باب احب پمانا دا محبوب سره دا محبوب دین الاللہ عز وجل خدای تا ادوم واغد چی کم بانی ہمیشوارے کم چی ہمیشہ کی گیا خدای تا دیر محبوب یو دوام دے او یو التزام دے دے دوارو کے فرق دے گو رہی دوام دارے جو عمل سڑے کئی ہمیشہ ہمیشہ ہی کئی واجب نگنی او التزام دیتا ہوئی چی عمل سڑے ہمیشہ کئی یا کل کل کئی خو واجب کئی اللہ کا تاسو خبر پوئے گئے کہ زمانگ دا دے ملیام جگڑا وس خونشتا شکر دے وس خود نور خبرو کی پریوتی دا خبری پاتی
پخوا زمونږ چې طالبانو دې کې بجاګړه وه چې د سنت نه وروسته دعا شته او که نشته. پنج پیرانو به ویل سنت نه وروسته دعا بدعت ده، زمونږ دیوبندیانو به ویل سنت نه وروسته دعا مستحب ده. نو بیا به هم چې هغې به چې ګیر شي نو بیا به مونږ ورته مستحب ده، تاسو ورته ولې بدعت وایئ؟ نو هغې به ویلي چې مونږ التزام ته بدعت التزام خو د فرض نه وروسته چې د دعا فرض نه وروسته خو دعا هغوی مني که نه، وی د فرض نه وروسته التزام څنګه دی؟ التزام خو د فرض نه وروسته هم بدعت دی. تاسو په خبره پوه شئ. یو مولا ما سره جګړه یو څو کاله مخکې دا اوس نو ما ته یې ویلې لزومي بدعت دی. لزوم ما ته یا خمقله لزوم خو نه دی بدعت، لزوم خو مرادف دی د دوام سره، التزام یې بدعت دی. هغه د لزوم او د التزام په منځ کې فرق نه پیژني. التزام په ځان لازمول لکه یو شی لکه نظر واجب نه دی، غیر واجب په ځان واجبول دی ته التزام وایي. او دوامدار په ځان دی لازم کړی نه یو ته همیشه کې. د التزام تعلق د عقیدې سره دی او د دوام تعلق د عمل سره، او د التزام او دوام په منځ کې عموم خصوص مطلق دی. التزام دا عام مطلق دی او دوام خاص مطلق. الکه په پوی نشي په پوی شي عموم خصوص من وجهین دا پکې دوام هم عام هم دی او خاص هم دی، التزام هم عام هم دی او خاص هم دی. یا لکه یو سړی د سنت نه وروسته دعا کوي یا د فرض نه همیشه یې کوي او واجب یې ګڼي، همیشه یې کوي او واجب یې ګڼي، یا یې همیشه نه کوي او واجب یې ګڼي، یا همیشه کوي او واجب نه ګڼي. همیشه کوي او واجب نه ګڼي نو دا دوام شو، التزام نه دی. او کله کله کوي خو واجب ګڼي نو دا التزام شو، دوام نه دی. لکه تاسو خبره پوه شئ. او هم به التزام او هم به دوامي ماده د اجتماع دا ده چې همیشه هم کوي او واجب هم کوي. لکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. دلته خدا خبرې نشته. افغانستان کې چې مانځه نه وروسته دعا ونه کړه اطرافو کې خلک د خفه کوي، امامتۍ نه دی شړي او هلته به مخ راتاو کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا. ټول په جمع درود شریف وایي او بیا به درې دعاګانې هم لیدلې دي. دویمه دعا کوي وایي دعا څنګه ورته وایي؟ دعا شفای بیماران او ترقی اسلام او دا کوي کنه. بیا وایي درېیمه بیا الله سره کوي. غټ غټ ملیانې کوي چې وینه کې تا ته بد وایي دا پنج پیری دی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې تا ته پنج پیری وایي او د دې نه دی خبر چې پنج پیرانو موږ له پرېرین وایي. دې نه دی خبر چې پنج پیران موږ له څه وایي؟ پرېلین وایي. صحیح ده. خیر بهترین عمل کم دی چې مداومت وي. د دې امام غزالی رحمه الله یو مثال ذکر کړی دی. یوه ګټه ده په هغې دپاره یو ساز کې راځي، یو ساز کې نو دې ګټه کې به سوری جوړ شي. یو وخت به راشي دې ګټه کې به د یو ساز کې سوری جوړ او ګټه ده دپاره دې پې منګی راخوشي کړي یا چاټی دې پې راخوشي کړي، هېڅ هم پکې نه وي. یوه ورځ سړی 100 رکعته نفل وکړي او بل سړی داسې چې په ورځ یې 100 ونه کړي بلکې هره ورځ 2 کوي. نو دا هره ورځ چې 2 کوي دا چې یوه ورځ 100 وکړي د هغې نه غوره ده. ځکه چې هره ورځ 2 کوي نو په کال کې چې کم دی 200 رکعته شو. ټول شو. او د چې یو ورځ دغه وکړه نو 100 وکړه دا د 500 ورځو دا د 500 ورځې شو او هغه د 360 ورځو. وفي قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا يعني هشام قال اخبرني نبينا عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. نبی علیہ السلام په دې داخل شو. پاین دا امراتن دې سره یو خزا. تاسو په خبره پوه شئ. نوم حولا و حولا. قال نبی علیہ السلام تاسو کو من هذه دا سوکتا. قالت بی ورته وی پولانتو دا پلان کوي خزره تذکر من صلاتها. بی یادګیرنه وکړه د دې مانځه چې دا ډېر منځونه کوي او شپې 9 دقیقې
ټول شپه عبادت او منځ کوي د مانځه صفت یې و نو سوال دا دی چې مخامخ صفت خو ښه نه دی عایشې څنګه مخامخ صفت وکړو نو جواب دا دی چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها مطمئنه وا چې دا په اعجاب نفس په بیماری کې نه اخته کېږي روزه کې تذکره وکړو او د دې ښځې کوي دویم جواب دا دی چې په یو روایت کې داسې راغلی دی چې دا بیبي پاسې دا لاړه نو عائشې نبی علیہ السلام د عائشې نه تپوس وکړو چې من هذه عائشې ویل پلان کوي د تذکر من صلاتها دا د دې صفت کړه د دې په موجودګۍ کې نه بلکې د دې بغیر موجودګۍ کې نو بیا خو سوال نشته قال نبی علیہ السلام ته ما دا سم کوي ما اسم فعل د په معنا د اوب سره دا سم کوي علیکم بما تطیقون لازم کړه د پتا سو هغه څه تطیقون چې تاسو طاقت د دوام دا غشي هغه څه کوي چې تاسو داغه د دوام طاقت چمیشہ کولې شي دا نه چې ټول شپه ته خوب مکوونه سبا له بیا بیماری خوب دی نه کړه بیمار بای تاسو په خبره پوه شئ هغه څه کوي چې تاسو په طاقت دي فوالله قسم پخده لا یمل الله حتا تملوا الله ثواب نه بندي حتا تملوا تر دې چې تاسو عبادت پرې د یو ستړي شي ملال ستړیوالی ته وای استسقال الفعل کار سره دروندو غني ستړي نو نسبت د ملال خو خدای ته نه کیږي ځکه خدای خو نه ستړي کیږي چې سره ستړي شي هغه کار نه کوي نو لازم ور سره ترک کار دی د تمنګ معنا مجازي وکړه الکه په پیسې فوالله لا یمل الله قسم په خدای چې خدای بد ثواب نه پریږدي د ثواب ورکول نه پریږدي حتی تملو تر دې چې تاسو ستړي شي او کار پرېږدئ نو خدای ثواب هم پریږدي چې تاسو کارونه کوئ خدای به ثواب درکوي خدای پریږدي نه یا حتی په معنا د اذا سره دی فوالله قسم په خدای لا یمل الله حتی تملو خدای نستړی کیږي ذات تملو چې تاسو ستړي شئ تاسو چې ستړي شئ خدای تاسو په شان دی چې خدای مستړی شته ثواب ورکولو خدای به ثواب برابر درکړي نو بیا به حتی په معنا د احساس وکانا حب الدین الی او محبوب دین خدای ته ما هغه د دعوه علی صاحبو چې صاحب د دین پاره دوام وکړي همیشواره پکيو الکه تاسو به پوښتنه دین نه مراد عمل دی دا محل د استشهاد دا د مناسبت د باب سره په دې ټکی کې محبوب دین خدای ته ادومو دی یعنی محبوب عمل خدای ته هغه دی چې دوام کوي شي دین په معنا د عمل سره نو په دین یعنی په دین کې حب او غیر حب په اعتبار د عمل سره راغی زیادت او نقصان قبول درود شریف ولهم